Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to واده راشي کنه نو په واده کې د جهیز لعنت زموږ زنانه سپین سرې کړې اسلام حکم کړی دی وانکحوا الایام منکم تاسو کې چې کم هلک بالغ شي کم جنۍ بالغه شي واده وله وکئ واده څه شي مشکل کړی دی پخوا به مشکلو چې د هلک پلار به څه کالی سونا برابروله مهر به برابرو نو لږ تکلیف به ورته نن سبا زموږ د رسمونو او د رواجونو د وجې نه جنۍ کور ته ډېر تکلیف دی د جنۍ مور و پلار پریشانه دي پر لکونو کروڑونو روپۍ د جهیز خلک غواړي دا د هندوانو نه موږ ته پاتې شوی رسم دی او زموږ په ملک کې اول کې په دې پنجاب او دې طرف ته موږ زموږ دې صوبې ته نه دی راغلی په داسې تیزۍ سره زموږ د غرونو کوستانونو ته دا رواج ختلی دی چې زنانه په کورونو کې سپین سرې شوې د جهیز طاقت یې نه کېږي جهیز وس نه کېږي سامان نشي جوړولی نو دومره به فرنیچر جوړی دومره به سیټونه اخلي دا ډینر سیټ بالي پلانې شی به اخلي دا د جهیز لعنت د نارینه د مردانګۍ خلاف خبره ده کم از کم د پښتنو په معاشره کې خو دا دومره یعنی د خلاف مردانګي ده د نارینه د غیرت خلاف خبره ده دا کم نارینه دی دا کم خاوند دی چې دې ښځې نه مطالبه کوي ته به ماله فرنیچر راوړې بیډ به راوړې زه به په هغې سملم کنې نه سملم ستا په بیډ به زه سملم ته به لوښی راوړې زه به په هغې خوراک کوم ما د خوراک دپاره به لوښی ستی زما جامې به ستی زما کټ څادری به ستی زما سپلی به ستی واسکټ به ستی دا به ټول تا جوړ کړي ماله دا خو د پښتنو اسلام خو دا نه خوښوي اسلام خو په دې باندې پابندي لګولې ده او دا د سره د جنۍ د کور څه حق نه کېږي چې هغه د سامانونه جوړوي تاله چې یو د زړه غوښې هغې درکړي بس دا پوره ده دا نور ټول انتظامات به ته کې ستا کور ته ناوې را روانه ده لیکن معاشرې دا رسمونه کېښودل د هغې په نتیجه کې د نکاح حوصله شکني وشوه نکاحونه پاتې شو نو بدکارۍ خو دي که نه په معاشره کې بیا په غلطو لارو باندې ځوانان هلکان جنکۍ روان شو او زموږ زنانه په کورونو کې سپین سر کېناستې سامان نشته غریبان دي پکار ده چې زموږ په ملکونو کې د دې دپاره قانون سازي وشي د جهیز دپاره قانون سازي وشي دا ظلم بند کړی شي که داسې په تیزۍ سره روان دی په دې کې یو گنجایش شته دی چې بچی د کوره رخصتیږي نو پلار ولا څه جوړه جامه په خپله مرضۍ کوالي نو دې کې څه نقصان نشته اگر چې علماو د دې لوی طوفان د وجې نه دا فتوا ورکوي چې هېڅ شی ناجایز دی مه اخلئ چې دا رسم ختم شي لیکن چونکې د شرعن جواز شته دی په خپله مرضۍ پلار څه شی اخلي مالدار دی څه ډېر شی ول واغسته بچی څه مطالبه وکړه لیکن دا لازمول د جنۍ په مور و پلار باندې دومره سامانونه به کوئ په اسلام کې د دې هېڅ گنجایش نشته او زموږ د پښتو روایات دا نه مني لا اله الا الله لا اله